الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. انتہائی معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو او پکورونو کې پردنشینو خويندو میندو د علاقه کې ډېر د پخوانه د دین مهنت کیږي او محترمو چرته چې د دین مهنت کیږي نو هغه ځای کې نزول د برکات وي هغه خلکو باندې الله رب العزت خصوصي فضل و کرم کوي او د دې علاقې د خانپور د مسلمانانو د گردونوا د دې د دین سره مینا د دینم اندازه لګي چې زمون دارور مولانا برهان صاحب زید مجده د ډیرو کلونو داسې دلته مهنت کوي که چرته د د سره ستاسو ملاتړ ستاسو مرګرتیا تاسو د دلر سپورټ کول دا نوې نو دلته بد دا دونه موده بیا نه و تیر کړي او د امام او د مقتدیانو مل جل کر د دین مهنت داغه ثمرات مونږ او تاسو وینو چې خامخا کورونو ته علاقې ته کله قاریان محیا کول حافظان محیا کول او داری داغي په خپل کور کې الله ورته بچي داغه د قران کریم تکمیل شو تاسو ټول ته چې دیږي کې دا کم مدرسه کم درسونه دا پروګرام روان دي نو مولانا برهان صاحب تا د سره دلته سونه نوجوانان مشران د دین په دې مهنت کې تګودو کوونکی
هغه ټولو ته زه مبارکباد پیش کوم او دا زمونږ او ستاسو دپاره به صدقې جاریه موږ او تاسو خو به د دنیا نه لاړ شو. محترمو بله یو خبره کوم خدای نه مخکې دله یو معذرت پیش کومه. مونږ چې چېرته هم ځو پروګرام ته نو کوشش دا کوو چې ګینټه دوه مخکې ملګرو له ځان ورسوو. نن مونږ لږ رستو رالو او د هغې یو وجه درته ویم شاید چې تاسو پې خوشحاله هم شئ. زمونږ د علاقې یو شخصیت هغه یو بوټی کرلی و نو مونږه دا غوښته چې زمونږ دغه شیخانو مشرانو کوم یو بوټی نال کړی دی چې زمونږ هم پکې لږه حصه وشي او لږ اوبه ورته ور واچوو. نو ښه مو وکړه که بد مو وکړه. دکه زمونږ د رستووالي د تاخیر هغه عذر و او هغه بوټی او هغه کم شیخ چې هغه بوټی لګولی و نو ډېر لوی محنت دی محترم، ډېر لوی محنت دی، وړوکې محنت نه دی. اکثر زمونږ ډېر ماشومان هلکان سټوډنټان یونیورسټو ته لاړ شي چې هلته کال نیم تیر کي نو په واپسې کې عالم پسې ډرامې، پټکي پسې ډرامې، تبلیغي پسې ډرامې، د آخرت خبرو پسې خندنې. نو دغه یونیورسټۍ زمونږ یونیورسټۍ دي، زمونږ بچي پکې سبقونه وایي. زمونږ ذمہداري دا جوړیږي چې د یونیورسټو د مدارسو میز کې فاصلې دا ختم شي. د هغه یونیورسټۍ یو انتهایی قابل ترین پی ایچ ډي ډاکټر چې هغه پی ایچ ډي هغه په امریکا کې کړې ده او هغه د پروفیسر او د ډاکټر جوړېدو نه وروستو دا خبرې سمجھ ته راغلې وه. یو عالم ولا دا خبره مذاکره کړې وه چې دا قرآن زده کول ګورې په هر مسلمان زده کول لازمي دي. دا خبره د ډېرو خلکو ذهن کې نه راځي. امریکا کې پی ایچ ډي وکړه، 8 کاله 10 کاله تیر که، کروڑها روپۍ ولګېدې، دا خبره ذهن نه ده اخیستې. یو مولانا صاحب په سیروزه کې ورسره په تشکیل کې یو ځای شه او دا خبره ولا دهراوله چې نومي مسلمان دی د قرآن په معنو سره زده کول دا د هغه ذمہداري ده. که نی زده کړي الله به ترې تپوس کوي. نو دا خبره ډېر په ګرانه سره ذهن اخیستې وه. نو چې ذهن ته خبره کوزه شوه هلکه اوس به څه کومه؟ الله اکبر کبیره. چا ورته وي چې په چکدره کې خوا کې رامیال یو کلی دی او هلته یو باباجي دی او هغه په قرآن پوهېږي. نو هغه باباجي نه بیا ټیم واخیسته نو پردې لګولي نو په خپل د میلمنو چې کومه کمرۍ نو پای کې ورته خپل بچي کېنوي او پردې ناخوا زنانه هغه باباجي ورته قرآن بیانولو. انقلاب په یونیورسټۍ کې انقلاب. نو مونږ قسم بالله په دې نیت سره چې دې باباجي دې شیخ عبدالرحمن صاحب الله دې په عمر کې برکت واچوي د دغه ونې په یونیورسټۍ کې وکړلو که نه دا ډېر لوی کار دی. نو بیا د پی ایچ ډي ډاکټر ذهن قرآن سره ټچ کول. نو مونږ وی دغه ډاکټر صاحب سره ملاقات وکړو صرف د یونیورسټۍ په ګیټ کې، ځکه چې دا ډېر لوی شخصیت دی، د قرآن طالب یې د ځانه جوړ کړی دی. خو ورته خلک سلامونه کوي، سر دې خوا شه، صاحب دې خوا شه، او هغه د قرآن طالب دی. د خو ډېر لوی مقام دی په دغه ادارو کې چې د چا 2-2.5 لکه بیا منتلي تنخواهي هغوی په قرآن څه کوي. خو د هغه ذهن کې د قرآن سره مینه محبت مې د دې شیخ د یونیورسټۍ کې یو مرکز ول الله ورکړ نو مې په لاره به سلام وکړو، هغوی سره مرابطه وکړه. نو هغه خپل د پی ایچ ډي سټوډنټ ټول راجمع کړي وو. نو مونږ ته یې ویلي به یو 2 منټه خبره په یونیورسټۍ کې کوي. بیا مونږ هم دقه خبره وکړه د دې شیخ صاحب دا محنت چې علماء کرام د یونیورسټو ته راځي، د خلکو سره پروفیسرانو
لیکچررانو سره ناست دی او دا ډیر زر په خبره باندې پوهیږي. نو اے محترم مسلمانانو زمونږه د لیټ راتلو دغه وجه وا چې موږ یو 15 منټه په دې ملکن یونیورسيټي کې چې کوم د امپل او د پی ایچ ډي سټوډنټس وو هغې سره یو 15 منټه دینی مذاکره وشو. الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې زموږ دپاره هم د خیر ذریعه وګرځوي او دا هلته کې تګ د هغې سبب ستاسو دا پروګرام نو دې کې ستاسو حصه ده. اے محترمو مسلمانانو دلته محنت کیږي او ما چې کومه خبره کوله نو دا خبره زموږ شیخ محترم د لیست مفتی صاحب حفظه الله هغه ورځ یو بیان کې وکړه. وي زه یو علاقې ته لړم یو عام باباجي و نو هغه راته وی چې زموږ په کور کې 10 بچي حافظان او عالمان دي. په یو کور کې 100 بچي حافظان او عالمان 10 بچي. پس دا کمال خبره ده کنه محترم چې یو بچي عالم مونږ شیخ عبدالرحمن صاحب ته وپسخیږو. یو زوی شیخ الحدیث دی په مردان کې مشکات او جلالین او بیضاوی پڑھاوي. بل مولانا عبید صاحب دی علاقو کې محنتونه کوي او خپله په دې عمر کې منډوي او ښه جاندارې خبرې کوي، حق نه پټوي چې څه قرآن او سنت کې کلیر کټې خلکو ته بیانوي. که منې ومنې او که نه منې نو مه منې. که راله غوا پپیو او که لاړه غوا پردې وه. که راځي ومنه که نه راځي او نه منې نو ستا خپله خوښه ده خو کلیر کټ. اے محترم مسلمانانو الله والا په کور کې عالمان بچي ورکړي دي حافظان. دا یو لویه خبره ده. نو چې د یو بابا په کور کې 10 بچي عالمان او حافظان دا ډېر لوی برکت دی که نه دی محترم؟ دا ډېر غټ برکت دی. دا علم ډېر لوی برکت دی. د نبی علیه السلام په زمانه کې هغه 2 ورونه وو. یو به د دنیا کار کولو، هغه بل به د پیغمبر مجلس ته راتلو علم او دین به حاصلولو. دغه دنیادار راولګېده نبی علیه السلام ته شکایت وکړو د الله رسوله زما دغه یو ورور چې دی نو تاسو له درځي تاسو نه دین زده کوي تیار خور دی هېڅ د دنیا ټک نه کوي. نبی علیه السلام ته خبردار لعلک ترزق به دا ستا چې د دنیا دا کار لګي او دا په دې ستا د حاجت ترسره کېږي که نه دا د هغه د وجې نه دا د هغه د محنت د برکت د وجې نه چې کور کې یو تن دی هغه علم زده کوي هغه دین زده کوي هغه قرآن زده کوي د هغې اثرات په ټول کور باندې نو چې په کور کې 10 عالماني محترم څه مو خیال دی د برکتونو غونډۍ وي که مفتی صاحب زما پړه کې راغله چې دا دې کوم عمل کوي چې خیراتونه ډېر کوي که تهجد کوي چې دا وګوره په کور کې 10 بچي دینداره حافظان او قاریان او عالمان. نو هغه لږ ساعت پس خبرو کې په خپله یو خبره وکړه نو زما د سوال جواب میلاو شو. وایي هغه وویلو چې موږ د کور مثلا 25 افراد یو چې موږ د دې 25 کسانو خرچه ولګو. لکه جمع راغی نو جمی کې یو تن ته ګرمې جورابي نو ګرم بنین نو ګرمه ټوپې نو ګرمې جامې دستاني دا اغستل غواړي او په دې یو تن باندې د جمی خرچه 5000. نو موږ د 25 کسانو خرچه نه برابرو موږ د 26 کسانو خرچه برابرو. خبره مو ذهن ته راځي که نه؟ دا 25 افراد زموږ د کوري دا 26م ورسره زموږ امام صاحب وی ما یې زما د سوال جواب میلاو شو چې ته د امام دونه خیال ساتي د خپل د کور فرد غونته بیا راشه زموږ بعضې علاقو کې داسې پاخه مسلمانان میلاویږي که نه د ده د لاسه د ده د جیبه د امام صاحب ته دونه ذره بر خیر نی رسېدلي. البته که وسې کېږي که نه که وسې کېږي نو دغه خپل عالم د خپل استاز د خپل امام هغه سپینې جامې ته نه برداشت کېږي هغه عزت نه برداشت کېږي. نو اے محترم مسلمانانو که مونږ او تاسو هم غواړو چې زمونږ کور ته د علم رڼا راشي
که مونږ او تاسو هم دا غواړو چې زما په بچو او نوسو کې عالمان جوړ شي، قاریان جوړ شي، حافظان جوړ شي، دی مصلی سره، دی منبر او محراب سره، دی پټکو والا ملنګانو سره، دی امامانو سره، دی سره به مینا محبت او عقیدت ساتل پکاري. زموږ کور ته الله د علم رڼا راوړي، نو د خپل علماو خدمت به کوو که نه انشاءالله. خط په راستۍ سره عبادت به ګڼو، ذمهداري به ګڼو، په دې به نه خفه کېږو چې ستا امام څونه په سهولت کې که نه محترمو تا ته به دعاګانې ډېرې زیاتې کوي او په تا به الله خصوصي فضل و کرم کوي. ځکه دا علما دا امامان ګوره زما او ستا بچو ته قرآن را زده کوي، ما او تا ته حرام او حلال د هغې نشاندهي راته کوي، جایز ناجایز راته په ګوته کوي. ما او تا 5 وخته ورپسې مونځونه کوو، د جمع مونځه د جمع د مونځ څونه فضیلتونه دي دا خو مونږ ته د دې امامانو د وجې نه حاصلېږي. ای محترمو مسلمانانو، زمونږ او ستاسو غم او ښادي په دې علماو په دې امامانو باندې ښایسته ده. دې ته خو الله لوی مقام ورکړی دی. د عالم دې به د یو بې علمه سره نه برابرې ګورې، ځکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبرا خلقو تا اعلان کا علم والا او بے علم ندی برابر. نمون خو کله کله عالم دغه بے علم نم ښکته وګڼو، څونه تباهي ده. او الله رب العزت پیغمبر ته وی خلقو ته د دې خبرې اعلان وکړه، اے ارسو نلوی دنیا دار، ارسو نلوی جیداد والا، ارسو نزیات مالون والا، بنگلو والا، اهدو والا، لوی گریڈ افسر، اے محترمو یو ملنگ عالم دین تا دا آغا دنیا دار مقام نشی رسیدے. آغا دورونو، آغا یو دنیا دارو یو دیندارو. دا دنیا دارا دی دیندارو دی عالم رور تا ویا چیرہ رور جانا دا اللہ تقسیم تا حیرانی ما تو جماعت کے زندگی تیرے، جماعت تا مدرسہ و طالبان و چنی و سبق و قرآن و حدیث آدھے خوازما بنگلہ دا بینک بیلنس میں دی گاڑی میں دی دا دی دا اللہ پا تقسیم حیرانی ما. دا یو مور اولاد، دا یو پلار بچی، دا یو مور پہ مخوڑلی دی، خدا سنگ چل دے گورا زمال ویٹر پر را او تا زندگی دا جماعتونو کرا. دا دیندار رورو توی رور جانا زم دا اللہ تقسیم تا حیران ما چی ماو تا دوارا دا یو والدین و اولاد پا یو سہن کے ملبی کری دی. خدا اللہ تقسیم تا حیران ما چی تا تے دا فرعون، دا قارون، دا حامان میراث در کردے دے او گورماتے دا پیغمبرانو میراث را کردے دے. تولا جوابی والا ورکو کنا دا علم خو عام سیز ندے، دا دا انبیاء و میراث تخا. اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ داغا مشرور و اکبر علی نو اشرف علی سے پلار مدرسے تا استیو او اغبل دنیا تعلیم تا استیو. دا تانوی رحمت اللہ علیہ ترور اغا خپل رور تا وی چه دا گورا یو دی چنے کڑے دی مدرسو تا و جماعتونو تا ایلیگی او دی بل بانی دنیای تعلیمون کے دا با سبا دی سکی دی بلوی افسر شی او دی با جماعتونو کی جنتے رہی. تانوی رحمت اللہ علیہ پلار و توی خور جانی یو خبر دا تکون دا یادو ساتا دا اکبر علی نلویلوی افسران دا با دا اشرف علی پیزار سی دا کول پل سعادت گنی خواہ او دا سوا مونږ د علماء په ځل کې الله سونه قدردانی چولی د عالم نه که په عمر کې زیات دن د عالم نه مخکې نه زی خاوي مولوی صاحب تاسو مخکې شي دي او دا رنګي چې کوم صحیح مسلمانانی داغي په خپل عالم باندې سود مینا پرزو دا دغه پړه کې الله ډیر چولی نو چې زمونږ د علم سره مینا راشي محترم چې زمونږ پړه کې د علم توهین را نشي. زکه دا علم چې دی دا لوی دولت دی،
دا علم دون الوی دولت دے. اللہ تبارک و تعالی فرمائی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورت آل عمران اتلسم آیت دیتا آیت الشہادہ ہوئی. شہد اللہ بیان کی اللہ انہو لا الہ الا ہو چپدی کائنات کے بل الہ نشتا، بل حاجت سر کا ان کی نشتا، بل صحت ور کا ان کی نشتا، اولاد ور کا ان کی نشتا، حفاظت کا ان کی بل سوک نشتا، عالم الغیب بل سوک نشتا. شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو قانون بے آواز دا آغا ذات منو لا الہ الا ہو. آغا ذات چکم نظام دا خپل مخلوق دا پارارالی گلی دے آغا نظام با منو دا غی مقابلہ کی با خود ساختہ نظامون نمنو. شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو دا بیان و گواہی دا اللہ دا. نو والملائکتو دا ملائکم دا گواہ دا بیان دے. نو اولو العلم دا علم والم دا بیان و دا گواہ دا. اے محترم مفسرین وئی اگورا اللہ دا خپل شہادت سرا دا ملائکو شہادت نو بیا دا علم والا شہادت یوزے کا دا دا علماء پلوی شان باندې دلالت کیا. اے محترم بلا ہو رہے اویم دا کنا اتا خو بوائی نا بازوین نا بوائی. اے محترم مسلمانانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا غدیر لوی شان دا غدیر لوی مقام دا نبی علیہ السلام مقام آغی تا پا کائنات کی سوک نشی رسیدے. دا نبی علیہ السلام دیر لوی درجہ وی ما ان مدحتو محمدا بمقالتی ولیکن مدحتو مقالتی بمحمدی. وی زبر اخپل تقریر و بیان دا پیغمبر شان نشم بیانو لے چی زبر پیغمبر مدحو کما دا غبارک بزس بیانو کما اغتا خو اللہ ورکللوی مقام دے خود پیغمبر شان و مقام زکا بیانو ما ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی دا اخپل تقریر پہ خیستا کوما دا اخپل تیسیز و مقالت پہ خیستا کوما نو زکا دا پیغمبر تذکرہ کوما دا پیغمبر دونلوی شان. اے محترم قرآن کریم کی اللہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ یقیناً اللہ او ملائکہ یصلون علی النبی پا پیغمبر درود ویا. پا پیغمبر سوک درود وی اللہ ور باندی درود ویا ملائک ور باندی درود ویا. دلوی مقام شو کنا چی پی اللہ پی درود ویا نو بیا دا دی پیغمبر دون الوی مقام دے چی اللہ ور باندی درود ویا. نبی علیہ السلام فرمائی چاچی پما یو درود اویلا پد اللہ لس درودو نویا پد درود ویون کی اللہ لس درودو نویا یعنی اللہ ور باندی لس رحمتون را لیگی خواہ. اللہ اکبر کبیرہ. دون الوی مقام دا نبی علیہ السلام مونگا اتازو چی دا طول قرآن اگورو کنا تو دا نبی علیہ السلام بارکی قرآن کریم کے درے خبری بیانی گی. قرآن کے سو خبری بیانی گی درے خبری بیانی گی. یو مقام محمد، دویم پیغام محمد، دریم انجام محمد. اوہ شاباس کمی کمی خبری دا عوام مرگری جواب را کرے. نمبر ایک دریو کسانو ویلو. نمبر ایک خبرہ دا ٹھیکی لگران دیتا بے دوبارہ پٹکو ٹوکو بیرتے ہوئے خواہ مقام محمد ہوا ہے اسو کہنا محمد پخلی نہ رہی مقام محمد ہوا ہے. شاباس صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ اس لگران میں شیخہ. مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طول قرآن کی دا پیغمبر بارے کی سو خبری کمی کمی ماشومان نوی خدا مشرانو
بالکل درې خبرې کمی مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد. مقام محمد وګوره په قرآن کې کله الله تبارک وتعالی فرمایي انا اعطیناک الکوثر، اے محبوبا د قیامت په ورځ به ته ساقیې کوثر یو حوض دی. هلته به نبي علیہ السلام ولاړي امتیانو ته به آواز کوي اے زما ملګرو، اے زما امتیانو راشه چې په خپلو لاسونو در باندې د حوض کوثر نه اوبه وڅکومه، چې ډک جامونه در باندې وڅکومه. اے محترمو او دا به داسې اوبه وي، دا داسې حوض دی ابیض من اللبن و احلا من العسل، د شاتو نه خوږې د پیو نه تکې سپینې. او چا چې دا اوبه د پیغمبر د لاسو یو پیرم وڅکلې دی به په دغه سخت طرز کې تږي نشي. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. نو یو طرف ته نبی علیہ السلام ساقی کوثر، قرآن دا مقام ذکر کیا. اے محترم مسلمانانو نو کله الله رب العزت فرمائی مقام محمد سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاکوالی آغا ذات لدے اگورا دشپی پلگا غنطیسا کیے خپل بندا دا بوتللو دا مکی دا حرمنا آغا ملک شام تا بیت المقدس تا التورتا انبیاء استقبال تروتی ہوا بیا دا آغا زینا جبریل ورسرا لنبی اسمان تا جبریل وردبئی. گیٹ کیپر وی سوکا وی جبریل ما او بل محمد درا سرا ورلری کا دربانا بیا بل اسمان التد انبیاء سر ملاقاتنا نو اسمان نو بیا صدرت المنتہا د جنت نظارہ د جہنم نظارہ التد 50 منزونو اڈر داورت ملاویگی. بیا موسیٰ علیہ السلام سر چه ملاقات شو وی 50 منزونا اللہ راکو. موسیٰ علیہ السلام دا گوری دیر دی اللہ تبیا ہوایا واپس لارشا بیا لاړو اے رب دا منزونه به زما امتیانو ته دا پته نشته. امتیانو ته چې مکمل اویږي دا خو پیغمبر خلاف کوي، شکل د پیغمبر خلاف، روټۍ خوړل د پیغمبر خلاف، لباس د پیغمبر د لباس خلاف، کړه وړه د پیغمبر خلاف. نه د پیغمبر اخلاق زده کوو، نه د پیغمبر علیہ السلام جون زده کوو، نه د نبی علیہ السلام کردار زده کوو، نه نشست و برخاست زده کوو. اے محترمو اللہ رب العزت تنسم منزونا کٹ کا بیا وطا موسیٰ علیہ السلام دا بیا دیر دی نو بیا آخر دا چی پینزم منزونا شکا دا پیغمبر پا ماوتا سونلوی احسان دی محترمو. دا پیغمبر دا دغا احسان پا بدلکی چی ماوتا دا رضی او دا شپی پا لکاو درودونا وایو کنا نو بیام دا شکریہ کمالا پا مونکو یو پیرم درود نوایو کنا چاہتا 10 منٹ درود تمون ندی استخواب. رازے مسلمانانو کشرانو مشرانو ناری نو کورنو کے پردنشینو خویندو میندو نن بعد بیو صرف 15 منٹ لسمنا دا با فارغو پا تنہائی کی بکینو تسبیح براڑو 15 منٹ کی جی مسونا پیرم درود شریف ہوئے دا 15 منٹ با پیغمبر درود گوئی لارا سر سوک وعدہ کوئے جزاکم اللہ. 15 منٹا خواہ 15 منٹا دا دے برکات بیا گو رہے خواہ محترم دا درود شریف برکات گو رہے فضائل گو رہے او دل شوق سروائے منی محبت سروائے. نبی علیہ السلام فرمائی ان للہ سیاہین من الملائکہ، اللہ بعض ملائک مقرر کری کم دے کہ یہ سوک درود وائی دا ملائک ور پسی گرزی ہو دا بیا پیغمبر تا ملائک رسائی خواہ. سبحان اللہ. اے محترم مسلمانانو نو نبی علیہ السلام میراج تلاڑو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا دا سونلوی مقام. کل قرآن کریم کے اللہ فرمائی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا. مقام محمد نو کل ورتوی علم نشرح لک صدرکا. اے محترم توجہ مشتا موسیٰ علیہ السلام سوال کہو رب اشرح لی صدری، اے زما رب زما سینہ کو لو کے کیا سوال کہو رب اشرح لی صدری. پیغمبر تا اللہ وی علم نشرح
لکه سودرکا غوښتي نه دي آیا ستا سینه مې تا ته کولاو نه کا. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو نه مخکې روان دی. الله رب العزت ورته وایي موسی تا ولې تلوار وکړه؟ وایي ای ربه ما تا ته تلوار وکړه عجلت الیک لترضا چې ته رانه راضي شي. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضا تا ته به رب هغه څه درکړي چې ته به ورباندې راضي شي. دې ته وایي مقام محمد. دې ته څه وایي؟ د پیغمبر دونه لوی مقام. اے محترم مسلمانانو چې کوم یاران نبی د پیغمبر علیه السلام سره چا مرګرتیا کړې وه قرآن کریم د هغې تذکره هم کوي. کله وایي السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. د صحابه کرامو مقام، د صحابه کرامو شان، د صحابه کرامو عظمت دا قرآن ذکر کوي. دا مقام محمد دی. اے محترم مسلمانانو کله قرآن کریم کې الله ذکر کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. دا پیغمبر خاتم النبیین دی. کله قرآن کې الله وی محمد رسول الله، کله وی نزل علی محمد، کله وی وما محمد الا رسول. قرآن کې د محمد علیه السلام نوم څلور کرته ذکر شوی دی. د نبی علیه السلام محمد نوم څو کرته ذکر شوی دی؟ کله وی دا خو هغه پیغمبر دی چې ګوره عیسی علیه السلام د زیری ورکړی وه، ابراهیم علیه السلام د الله نه غوښتي وه. بعضې نعمتونه چې د الله نه غوښتي نی او الله یې ورته ورکړي. او اے محترمو کله چې یو تن یو څیز وغواړي د یې قدرداني هم پکاري بیا که نه. اے محترمو ګوره زموږ دا پیغمبر ابراهیم علیه السلام د الله نه غوښتي وو. خبره مو خیال ته رانله. ربنا وابعث فیهم رسولا دا اخیری پیغمبر دا دعا د ابراهیم علیه السلام زیری د عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نه مخکې پیغمبر عیسی علیه السلام هغه خلکو ته وی خپل کتابیانو ته ویله زمانه برستو یو پیغمبر راځي اسمه احمد دا هغه نوم به احمد. اے محترمو د عیسی علیه السلام چې دا زیری ورکوي دا یو مثال سره خبره ذهن کې کېنوي. یو جلسه شروع ده، یو اجتماع شروع ده. اے محترمو مسلمانانو هغه اجتماع او هغه پروګرام هغه اختتام ته رسي کنه، خو چې کله کوم دغه مجلس اخیری میلمۍ هغه پکې بیان وکړي دا یې نه مخکې پلانکي شیخ صاحب براشي، مولوي صاحب براشي، بیان به وکړي. آخر کې وایي اوس مونږ د هغه دروند خوږ شخصیت بلا القابات مو ته مونږ لګو که نه سم دروند دی په لارې د تلو نه دی که نه درونه. الله اکبر. د دې القاباتو نه کوشش کوئ لږ ځان ساتئ. بیا په مخامخ دا پلانکي شیخ صاحب او مناظر اسلام صاحب او پاکستان چې روان کړی دی نو هغه شخصیت صاحب او پلانکي صاحب او علامة الدهر او قهر زمان او بلا القابات او شیخ التفسیر والقرآن او کوشش دا کول پکار دی محترم. په مخامخ تعریف کول دا ډېر خطرناک دا سړی تباه کوي. مونږ مولیان هم کله کله د دې د وجې نه خراب شو. بیا پلانکي مولوي صاحب بس لاړلو دا خو سم شعر و اوس د شعر ناخوا لاړو نو خو دا خو زما اوس د دې القاباتو د وجې نه د شعر ناخوا شي. بیا اے محترم مسلمانانو هلکه اوس به زمونږ میلمه راځي تاسو ته به اخري خبرې کوي او بس بیا به مجلس برخاستي. عیسی علیه السلام اعلان وکړه مخکې وګوره آدم بابا راغلی و، نوح علیه السلام راغلی و، ابراهیم علیه السلام راغلی و، اسماعیل علیه السلام راغلی و، زکریا علیه السلام راغلی و، یحیی علیه السلام راغلی و، انبیا راغلی و. زمانه رستو یو شخصیت را روان دی هغه به اخري شخصیت دی چې هغه به نبی علیه السلام هغه به احمدي د هغه نه رستو بل نبي نشته، د هغه د امت نه رستو بل امت نشته. بس کیسه به ختمه وي. دا مقام محمد شو. دا څه شو محترمو؟ الله اکبر. دا که بیانې محترمو په دې ګینټې لګي او تاسو مو لکه سور کیې که نه چې د پیغمبر تذکره به کېږي په مجلس کې او مسلمان به سور کې نه
الله اکبر کبیره. ځکه شاعر ویا لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصره. وی د پیغمبر کما حقه جن بیانول، صفت بیانول، د پیغمبر بہادری بیانول، حسن و جمال بیانول، کردار و گفتار بیانول، د پیغمبر دعوت و تبلیغ بیانول، تائب قتل بیانول، سختی برداشت کول، مشکلات برداشت کول. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حرم پاک کې ور باندې گندونه پسړ دي. اے محترمو، د نبی علیہ السلام په غاړه کې صادر ورکړې او صادر تاوي د پیغمبر سترګې راوتی دي. اے محترمو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته یو تکور تتلا کله په مرګرو ورته دی لبی کوي. اے محترمو، بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله وحی نازلیږي غار حرا تتللو، د هغه غار تذکرہ، د حرا تذکرہ، د هغه غر تذکرہ، د نبی علیہ السلام واپس راتلو، لومبه وحی راتلو د دې قرآن چې اقرا. بیا نبی علیہ السلام کور ترازی کم کیفیات ورقت ازی سه حالات را پیخیگی. اے محترم، 3 کالا پټ تبلیغ کولا، د 3 کالو نفس بیا ښکارا تبلیغ کولا، خپل قومونو ته آواز ورکولا. دا 14 کالا د مکی محنت بیانولا. د دین وروسته بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر کر راتلو، بیا اوخه باندې تلو، بیا غاری سور تتللا، ال تدریش پیتی رولا، اسما رضی اللہ عنہ و تعالی پیر سیو. اے محترمو، بیا پلار باندے دا ام معبد واقعہ را پیخیگی دا ابو معبد بی. اے محترم، مدینی ترارسی، بیا مدینی والا استقبال تروتی دی. بیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم راوتی دے. او ار یو صحابی وی اے دا اللہ رسول ما سره بزو، بلوی ما سره بزو، بلوی ما سره بزو. نبی علیہ السلام کی اوسو کم خدایا اللہ و تڑکی واچول چې زمانا اوخا کم دے کی ناست دا کم صحابی دا کور مختا علتا بمونگا دمکوا. اگا اوخا را روانا و دا ابو ایوب انصاری دا کور مختا کی ناستا اگا زر کڑی چلولی خوا. بیا اے محترمو، د نبی علیہ السلام د مسجد قباء بنیاد کې خودا، د مسجد نبوی بنیاد کې خودا، په صحابو کې مساوات راوستا، اخوت قائمول، معاهدی کولی. بیا په 2 کال د هجرت میدان بدر تتلو، بیا په 3 کال د هجرت احد تتلو، په 4 کال د هجرت غزوه بن المصطلق تتلو، خندق تتلو، تبوک تتلو. اے محترمو، حدیبیه تراتلو، بیا حجۃ الوداع تراتلو، دارنگی مکہ فتح کی دو. اے محترمو، بیا دا نبی علیہ السلام دا وفات حالات دا لگ وقت کی بیانی دیشی دا نشی بیانی دی. وی لا یمکن الثناء کما کان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وی پلندو بیرتا ہوئے ما چی اللہ پس 2 مقام دے دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر مقام دیر روی مقام شو کانا محترم. دارنگی نبی علیہ السلام شفیع المذنبین، شافع محشر، صاحب قرآن، صاحب معجزات کثیرہ. دا پیغمبر معجزی چی بیان ہے. اگر پیغمبر معجزو مستقل کتابون لکلی شی، چا الف معجزات 1000 معجزی را غنڈی کری، چا دین سیوارا غنڈی کری، خصائص کبرا کی دیر معجزی را جمع کری. اے محترم مسلمانانو، آغا معجزو کی یولوی معجزہ دا قرآن کریم دا قیامت درد پوری بیدا کتاب سنچ نازل شوی ہوا دا غار حرا کی آغا شان دا قرآن کریم رہتی دنیا تک دا دا نبی علیہ السلام معجزہ چی سو سر ٹچشوی سو کو سر ٹچشوی اللہ والا عزت ورکڑے. ان اللہ یرفعو بہذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین. زان با قرآن سر ٹچکو دا مقام محمد دے. اے محترم مسلمانانو، دا مقام محمد دے. محترم مسلمانانو، دا نبی علیہ السلام معجزے نو یو په قرآن کې څه بیانېږي خبره یې رشوه آجی مقام محمد. نو 2 محترمو قرآن کریم کی بیانیگی پیغام محمد.
لکه مقام دون اوچت دی پیغام به ډیر اعلی کنا اوس به تر سینه کولو خداسي دغه دون اعظم شخصیت دغه دون لوی قائد او د دې دون لوی پیغمبر د خاتم النبیین چې دون لوی مقام دون لوی شخصیت دون لوی مرتبه داغه چې کوم پیغام دی نو په دې پړل کې به ولا زی ورکوا سبق محترمو صحیح ده کنه مقام دون اوچت پیغام سره پیغام قرآن بیانیا اے محترم مسلمانانو هغه پیغام سره راځي چې قرآن کریم وګورو الله تبارک وتعالى پیغمبر ته خلق ته وایا چې لا تجعل مع الله الها آخر ګورې دا الله سره څوک شریکو نه ګرځوي بل چاته د خدای درجه ورنکې ګورې بل چاته د الله صفت ورنکې دا الله دا توحید بیانولو دا پیغام محمد دا الله توحید پیغام محمد سره توحید دا الله بیانولو قل هو الله احد نو ګوره دلته لا تجعل مع الله الها آخر بیا وی ګوره مور پلار سره احسان کوي مور پلار ته قدرم مکوي نو مور پلار ګوري مرټه مور پلار ته مخامخ په ادب سره خبرې کوي وزري دي تکته ساته او دعاګانې مور پلار ته غواړي چې رب ارحمهما کما ربياني صغيرا نو ګوري د رشتہ دارانو خیال ساته ازنه چې رشتہ داران ته نبي په سور مارکر کراس کې ښا علی و آتی ذل قربا حقا د مسکینانو خیالم ساته نو د مسافرو خیالم ساته بیزا خپل مال مزای کوي دارنګ که چرتا چا د نس سوال کوه نو ایتا په نرمه وینا کوي نو ګوري شومتیام کوي او لوپریم کوي دارنګ نور پسی ولا تقتلوا اولادکم خپل اولاد ګوري قتل نکې اسنه بچو ته د ایمان کو نه خود کله کله د بچی نه تپوس کو بچی ایمان څه ته وي زموږ ډیر مسلمانان شته د ایمان پته وته نشته دا به ځان رسول کو ایمان څه ته وي پس مسلمانان موس کو وس پس مسلمان ایمان څه ته وي د ایمان وضاحت څه دی الله اکبر دا به د علماء نزدکو دا به د قران نزدکو نو په دې وجه دا ټول مسلمانان د دې مسجد سره د مولانا برهان سے چې څونه مریدان د دې علاقې دا را سره کلکه وعده وکړي چې قرآن به په مانو زده کوو چا سره دا کلک عزم دی چې قرآن به په مانو زده کوي جی په مانو زده کول دا لازم دی که چا زده نه کړي نو ګناهګار دی مجرم دی فرض یې پرېښودي دارنګې الله تبارک وتعالی فرمایي پیغام محمد اولاد موجنه چې دا اولاد ترې د ایمان پته نشتا داسې دارو ته د لګلې حیات نه ختم شوا بی حیايي پکې راغله ولا تقربوا الزنا نو زنا ته منځ کېږي نو ګوري قتل مکوي نو ولا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال ګوري ورټک نه وخه د یتیم مال نه ځان ساته نو پی معنا او پناب طول کې ظلم نه ځان ساته چې د کومې خبرې د تعلم نین ولتوي والله اعلم الله ته پته دا ما ته پته نشتا نو پزمکه باندې ډیر پلوي ناس سره ته مګرزام نو ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه دا پیغام محمد دی او دا حکمت دی لکه دا حکمت دی دا سری دا کومې خبرې چې شو دا حکمت دی حکمت په بوسو کې وب بوتلو ته نه وي ښا چې خبره پټه کا کتمان حق کا د خلکو ته مسله م بیانوا بس یو پاټې کې منو پاټې پسې بروانم که خو یو که بد وي زما چا سره تعلق دی رشتہ دار می دي کرا ته خو یو که بد وي سترګې به مې پټې کړي زم ور پسې نه جی نه دا د حکمت خبرې دي دا پیغام محمد اخر کې بیاوي ولا تجعل مع الله الها آخر ګورې د الله سره بل څوک شریکو نه ګرځوي نو دا دویم نمبر پیغام محمد نو دریم نمبر انجام محمد چاچی محمد عربی صلی الله علیه وسلم داغه دا میشن او پیغام ندی اپناو کړي کاغه خپل سړی اولی نو الله تبت یدا ابي لهب وتب دا انجام محمد ان شانیک هو الابتر دا انجام محمد د پیغمبر د خپل میشن کلی پروګرام چې د قرآن تعلیمات عام کول
خپلو بچو ته هم قرآن ښودل او کوم مشرانو قرآن نه زده کړي نارینه او زنانه چې هغوی هم دا قرآن لږ لږ شروع کړي الفاظ زده کړي معنی زده کړي نو محترمو مسلمانانو یو به ټول قرآن زده کړو خوښه مو ده که نه انشاءالله بله یو اهم مطالبه درنه کوم بطور میلمه شاید چې ته چکه ولګېده او دا خبره ستاسو